چې دینو کتار در کتار داغه په قبر باندې خلق زی او ما اوریدلی دي چې داغه نه لوی خوشبوئی هغه چې دینو روانه ده. حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه چې شیخ التفسیر مو داغه د قبر نه خوشبوئی شروع شوی و دا د سن 1961 62 خبره ده. دا سه شخصیت چې هغه د ټیم کې د دارالعلوم حقانیه د زورګونو طالبانو استادو او د انتخاب زمونږ تر شهید حضرت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه کړو چې یاره څوک د الله شي الله د هغې بیا ټول نظام نو دا خوشبوئی دا هم یو ډېر لوی کرامت بعد الوفات دی او کرامات الاولیاء حق دا چې کوم دی جمال هم نشي در من اثر کرد وگرنه من هما حاکم کې هستم. او دارنګ زمونږ موجوده اکابر استادان شیخ الحدیث مولانا انوار الحق صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی، شیخ الحدیث مولانا مغفور الله صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سیف الله صاحب، دی اکابرینو په دای باندې اعتماد او باور کړی و. دغه اعتماد او باور یقینا چې دارالعلوم حقانیه ته یو ډېر لویه هغه چې کوم دی دچکه لګېدلې ده. اسم موت العالم موت العالم اولیاء په سلسله کې امام بخاری رحمت الله علیه بارکم دی. دارنګ د حضرت مولانا ډاکټر شیر علی شاه رحمت الله علیه بارکم دی. د حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په بارکم دی. نو دا هغه خبرې دي چې دا خلکو محسوسي کړي دي او بدیهیاتو نه دي، یعنی بدیهیات هغې ته وایي چې هغې ته د دلیل ضرورت نه. دا جنازه کې په دومره کثیر تعداد کې خلک شریک شوي دي چې د ډرون کیمرا هغه د هغې د فوټو اخیستو نه عاجزه شوه. پاکستان پدوی ایشیا یتیم شوا گلاب د نومان حقانی اس پر لے دیوشت دے یا ظالم شیخ ادریس. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. ملګرو ذاکر رحمان عمر زیم او دې وخت کې په د ایشیا نمبر 1 درسګاه جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې موجود یو. قدرمنو په دې ګیټ راننوتم مخکې به موږ راتلو نو ډېر وخت داسې مخکې موږ رایلو هم یو خفګان او د دې حقانیې د هر دیوال داسې خفه خفه و او هغه موږ راغلي د مولانا حامد الحق شهید رحمت الله علیه د هغوی په سانحه باندې راغلي وو. نن زه رالم نو نن یو بله زموږ د علاقې زموږ د کلي زموږ د چارسدې یوه سانحه مخې ته راغلله او زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه د هغې په جدایۍ د هغې په غم کې زه په دې جامعې په ګیټ راننوتم. یقینا هره سترګه نم ده او هر دیوال خفه خفه دی. داسې شیوخ رانه ځي که نه، داسې اکابر رانه روان دي که نه، مړه بس چې پاتې کېږي څه. خو زه به دا ووایم چې اوس هم داسې شیوخ اکابر شته دی چې انشاءالله تعالی زموږ هغه زړه به پرې یخېږي. قدرمنو دا هغه درسګاه ده چې دلته به شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د نعمانیې نفس دلته کې تشریف راوړه. ما سره ډېر محترم د دغې ادارې ترجمان مولانا عرفان الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی تشریف فرما دي. مولانا صاحب د ټیم را کولو یو نړۍ مننه او دا راته ووایه چې د شیخ صاحب دغه جدایۍ دغه آواز دغه غږ تاسو باندې څنګه وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول زه ستاسو شکریه ادا کوم جناب ذاکر رحمان عمر زی صاحب چې تاسو دارالعلوم حقانیې ته راغلی او په دې غم کې موږ سره شرکت وکړو. یقینا د حضرت شیخ مولانا محمد ادریس حقانی صاحب رحمت الله علیه د هغه دا غم دا یو آسماني چړق غوندې و چې دا په چا باندې غورځېدلی دی نو هغه د دې نه ډېر شدید متاثره شوی دی. ځکه شیخ د حدیثو یو لوی محدثو او یو ډېر لوی عوامي هغه مقررو او یو خندرو انسان او مصلح او د اصلاح او د فلاح په میدان کې هغه نامی ګرامی شخصیت و نه صرف پاکستان بلکې پوره نړۍ کې د هغه یو ډېر لوی اثر و او د هغې اثر نتیجه وه چې هغه به چېرته تلو نو خلکو به هغوی سره مینه محبت او د هغوی سره ناسته د هغوی نه زده کړه او دا سلسلې به هر ځای کې د هغه سره شروع وي. یقینا چې دارالعلوم حقانیې ته یو ډېره لویه هغه چې کوم دی دچکه لګېدلې ده. اسم موت العالم موت العالم د یو عالم مرګ پوره د عالم مرګ وي او بالخصوص بیا داسې شخصیت
چې هغه دې ټیم کې د دارالعلوم حقانیه د زرګونو طالبانو استادو او د انتخاب زمونږ تر شهید حضرت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه کړو او دارنګ زمونږ موجوده اکابر استادان شیخ الحدیث مولانا انوار الحق صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی، شیخ الحدیث مولانا مغفور الله صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سیف الله صاحب، دی اکابرینو په دای باندې اعتماد او باور کړی و. دغه اعتماد او باور د هغې مطابق هغه 11 کاله د دې ادارې یو ډېر بھرپور خدمت وکړو. د دغې ادارې فارغ التحصیل سن 1983 کې چې کله شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ژوندی و نو د هغې سره یې دور حدیث ویلی او الله ورته قبولیت او مرجعیت مقام ورکړو. د هغې په بنیاد باندې هغه په نعمانیه کې هم لګیا و خدمت یې کولو. نو موږ ته دا زړه د خولو نه دی، دا بلکل اری اری دی. اوس هم ما د علماو او طلباو سره دا بحث او خبره کوله چې ډېر لوی غم دی او نن مونږه د مجلس شورا اجلاس راغوښتی دی. د هغې بنیادي چې کوم عنوان دی هغه دغه دی چې د سیکیورټي موجوده مخدوش صورتحال او د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس حقانی رحمت الله علیه د هغه شهادت. نو دې حوالې سره به دی چې دی نو خپل رای او مونږه چې دی نو آینده دپاره یو لایحه عمل جوړو او مرګ خاصم دی او حضرت ته الله ډېر لوی مقام ورکو. دا جنازه کې په دومره کثیر تعداد کې خلک شریک شوي دي چې د ډرون کیمرا هغه د هغې د فوټو اخیستو نه عاجزه شوه. نو یقینا د هغه خلک دي چې دی د زړونو د خلکو د پاسه حکمرانی کړې وه او دغه حکمرانی دا روانه ده. اوس هم هغه چې دی نو قطار در قطار د هغه په قبر باندې خلک ځي او ما اورېدلي دي چې د هغې نه لوی خوشبویي هغه چې دی نو روانه ده. زه خو خپله نیم حاضر شوی لیکن دغه سکرین په دغه ذریعه باندې خبر شوم او دا څه بعیده نه ده او دا چې کوم دی جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما حاکم کې هستم. نو دا د حدیث مبارکه او هغه دعا ده د رسول الله سلام چې نظر الله عمران سمع مقالتی چې الله دې هغه سړی تر و تازه ساتي. نو یقینا هغه په قبر کې په عالم برزخ کې هغه چې دی نو کله کله الله دنیا ته دا ښیي چې یاره څوک د الله شي الله د هغوی بیا ټول نظام. نو دا خوشبویي دا هم یو ډېر لوی کرامت بعد الوفات دی او کرامات الاولیاء حق او هغه د دې زمانې یو ډېر متواضع او عالم و. هغه ځان ته به یې څه نه وي او حدیث هم دی چې من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله په خاطر باندې ټیټوالی عاجزي هغه اختیار کا بیا الله هغه اسمان ته رسوي. مولانا صاحب د خوشبو غوزو چونکې په خپله حاضر شوم د هغه ځای سره موږ تعلق ساتو. دا راته ووایه چې یقینا چې خوشبو تلله بعضې خلک دې پسې داسې نیګیټیو پروپیګنډا کولو کوشش کوي. دا دې په باره کې څه ویل؟ دا اصل کې مسله دا ده چې هغه ناپوهه خلک دي. دا حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه چې شیخ التفسیر هم و د هغې د قبر نه خوشبویي شروع شوي وه. دا د سن 1961 خبره ده. نو هغه ټیم کې هغه خلکو دا دغه خیال او ګمان څرګندولو چې جوړې د شپې څوک راځي او په دې خاورې باندې څه اچوي خوشبویي یا دغه عطرونه. لیکن هغوی چې هغه خاوره بیا لاړه لیباټرو ته نو هلته چې دی نو پته ولګېده چې په دې کې هېڅ قسمه خارجي عنصر اړو شته دی نه. نو دا خو یو سړی چې عقیده لري دغه وفات نه بعد د حیات او د عالم برزخ د جزا او سزا نو دا د هغې اثرات دي. خو کله الله دنیا ته څرګندوي او کله یې نه څرګندوي. خو د دې اولیاو په سلسله کې امام بخاري رحمت الله علیه باره کې هم دی. دارنګې د حضرت مولانا ډاکټر شیر علی شاه رحمت الله علیه باره کې هم دی. د حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه په باره کې هم دی. نو دا هغه خبرې دي چې دا خلکو محسوسي کړي دي او بدیهیاتو نه دي. یعنی بدیهیات هغې ته وایي چې هغې ته د دلیل ضرورت نی. مولانا صاحب آخري پوښتنه چې که موږ د مولانا سمیع الحق صاحب نه واورو د دې نه مخکې مولانا شیخ حسن جان صاحب واخلو تر دې دمه مولانا امید الحق صاحب او دا بیا شیخ ادریس صاحب دا لړۍ او دوام لري لګیا ده او زموږ نه کابر شیوخ شهید کیږي. څوک پته نه لګي قاتل چې دا به کمې پوري. یقینا دا یو ډېره لویه موږ دپاره تسلسل سره سانحه ده چې د علماو یو لوی کیپ چې هغه د بینوري ټاون نه شروع کړي، هغه د فاروقي مدرسې نه شروع کړي، هغه چې دی نو د بلوچستان نه شروع کړي، هغه د KPK نه شروع کړي. نو په یو ځای باندې ودرېږي نه، دا یو تسلسل لګیا دی روان دی او دا د ابتدا نه دا سلسله روانه ده. خو بهرحال قاتل ته رسېدل دا د حکومت وقت کار دی
او زمونږ د انتظامیه کار دی حضرت مولانا حامد الحق شهید رحمت الله علیه دا زمونږ په دې کور کې تقریبا 11 هغه شهدا شو یعنی اته د مولانا حامد الحق صاحب سره د دروازې د جمعات د پاسه او مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه او مولانا نصیب خان شهید رحمت الله علیه او مولانا ادریس شهید رحمت الله علیه او مولانا نو دا ټول دا چې کوم دی سوالیه نه ده دا سوال دا چې دی نو په حکومت او په د انتظامیه باندې دی چې د فوري هغه چې دی نو مجرم راوم نیسي او مجرم ته دی هغه ډنکی کې چوټ باندې سزا ورکړي دغه شانې که قاتل نامعلوم وي نو د ملک د امن و امان حالت به نور خرابېږي الله دا ملک مونږ ته ډېر په قربانیو سره راکړی دی او پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو د لا الہ الا اللہ علمبرداران آئے روز باغی کې هغه چې دی نو نشانه کیږي نو دی باره کې چې دی نو یو ډېر لوی ګرینډ زما په خیال چې دی نو دغه پکار دی اجلاس پکار دی د ټول ملک او ټول سیکیورټي ادارې په دې کې ناسته پکار ده او دې حوالې سره هغه یو دو ټوک فیصلې پکار دي انشاءالله ډېره مهرباني مولانا صاحب جزاک الله یو ځل بیا زه ستاسو شکریا ادا کوم الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي دا ستاسو خپله اداره ده لکه مخکې به چې تاسو راتلی د عمرزی په نسبت باندې د حضرت شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه سره مینی نو دا ستاسو اداره ده دا زمونږ نه ده دا د پوره قوم او د امت ته دارالعلوم حقانیه الله دې تر قیامت د سبا پورې آباد او ساتي آمین آمین ثم آمین قدرمنو دا اداره حزاب جامعه دارالعلوم حقانیه کوڑا خټک ترجمان ډېر زیات مضبوط توان آواز مولانا عرفان الحق صاحب قدرمنو د دوی د کورنۍ هم د شهادتونو یو ډېره لویه لړۍ ده څنګه چې دوی وفرمایل خو زه به دا ووایم چې الله دې وکړي چې شولدیز مولانا محمد ادریس صاحب اخري شهید وي بیا داسې ظلم څوک ونه کړي یا لکه په سپینه ږیره باندې بیا مولانا سمیع الحق صاحب په سپینه ږیره د اتیاو کال عمر کې په چړو والی شو دا به کومې پورې دا دومره د دین خدمت وکړي او دومره په بې دردۍ سره راله شهید کړي یا لکه د خدای ظالمانو دا خو د ستاسو بچو ته د معاشرې ته دین ښیي دیني رڼا ښیي تربیت ورکوي بیا دومره په بې دردۍ سره دغه مولانا شیخ ادریس صاحب خبره دا خو سپینګیري دي که دي کم ورکېسته به پریوزي ختم وي هغې به ډزې خاص په سر باندې شیخ صاحب ایشته الله تعالی دې د هغوی شهادت قبول کړي او الله تعالی دې د هغوی کورنۍ ته مولانا انیس احمد صاحب ته ټولو ته الله صبر جمیل ورکړي تاسو ټول وایئ امین دی وشته دې سپینا ګیرا تا ول په وینو کې ککړ کړه